بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة المريض د دې ساعت پورې چې کوم منځونه وو نو هغه د روغ سړي منځونه وو روغ هغه انسان ته ویل کېږي چې د مونږ چې کومه طریقه ده هغه طریقه باندې د مونږ ادا کولای شي هغه مطلب رکوع کولای شي سجده کولای شي قیام کولای شي تشهود کولای شي نو دغه ته روغ ویل کېږي صحیح ورته ویل کېږي تندرست ورته ویل کېږي چې کم کس په ودرېدو باندې قادر نه وي کم کس په کېناستو باندې قادر نه وي کم کس په رکوع په سجدو باندې قادر نه وي نو اته مریض ویل کېږي نو دا مریض چې نه به څنګه مونږ کوي نو الله اوله کې فرمایي قال الله تعالی لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله تعالی فرمایي نه مکلف کړي الله تعالی یو نفس لرا مگر داغه طاقت موافق نه الله تعالی په بنده باندې دومره بوج اچوي څومره چې دی وړلې شي یعنی الله تعالی په یو کار بنده نشي کولای نه الله تعالی په لازمي هم نه دا کده چې په اسلام کې نشته دی چې انسان ودرېدې نشي او شریعت ورته چې خامخا ته به ودرېږي په ودرېدو مونږ کې کنهستا پکې ناستو باندې مونږ نه کیږي یا دې کې ناشته نشي او شریعت ورته چې نه ته خامخا کې نه کنه مونږ نه کیږي یا دې سجده نشي کولای او شریعت ورته چې ته سجده نشي کولای خو بیا به هم کې کنه مونږ نشته دی نو الله تعالی د خپل وسه پورې انسانان مکلف کړی دي نه مکلف کوي الله تعالی یو نفس لرا الا وسعها مگر دغه طاقت موافق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في عمر عليه الصلاه والسلام عمران بن حسين ته وې چې صلي قائما چې ته په ولاړه باندې مونږ کوه فإن لم تستطع فقاعدا کپه ولاړه باندې استاد کومز کول طاقت نه جو بناسته باندې کوه فإن لم تستطع او کچرتا پناسته باندې هم استاد مونږ کول طاقت نه نو فعل الجنب تومي ایمان نو په ډډه باندې مونږ کوا چې ته پای اشاره کوي تومي ایمان چې ته په اشاره سره مونږ کوي نو مونږ پر خدای لکه په اسلام کې نشته نه مونږ پر خدای په اسلام کې بولاړه باندې کولای شي بولاړه کوه بولاړه نه شي کولای پناسته کوه پناسته نه شي کولای جو پملاسته باندې کوه په ډډه باندې کوه څنګه به پملاسته نه طریقه خي نصلي قائما بولاړه باندې مونږ کوا فإن لم تستطيع پس کچې ته طاقت نه لري بولاړه باندې ودرېدل مونږ فقاعدا نو بیا پناسته باندې کوا فإن لم تستطيع او کتل پناسته باندې هم د کولو طاقت نه لري نو فعل الجنب تؤمي ایماء نو بیا په ډډه باندې په اشاره سره مونږ کوا ولا يجوز ترك الصلاه جائز نه مونږ پر خودل حتی فی حال المرض تر دې پورې چې د مرض په حالت کې هم یعنی په هیڅ یو حالت کې مونږ پر خودل نشته د مرض په حالت کې مونږ پرې بیا وی ومن کان مریضا لا يستطيع اداء ارکان الصلاه بتمامها يؤدي الاركان التي يقدر على ادائها وکم چې مریض وي او د ارکان الصلاه یند مانځه د ارکانو د ادا کولو طاقت نه لري پورا نو دې چې څنګه هم څنګه راځي ادا کولو قدرت یې اقشن دي کی مطلب دا کنه چې د بزنګونانو باندې دړلې او د رکوع ته مکمل نشي کته کېږي چې ملا او شاته عیسی او سر ټول یو شان دي کی د دې معمولی لکوټه کده شي د سجده چې کوي نو سجده د صحیح نشي کولای نو صرف لږ څونه کولای شي امر دیږي پوښتنه به نه معنی نو کم کس چې لکه صحیح طریقه څنګه چې ادا کولای شي بس هغه شان دی ادا کوي لکه مطلب بولاړ نشي کولای پناسته دی کوي پناسته نشي کولای جو بملاسته دی کوي ومن کان مریضا کم کس چې بیمار وي لا یستطيع اداء ارکان الصلاه بتمامها چې دې پورا ارکان نماز نشي ادا کولای په صحیح طریقې سره يؤدي الاركان التي دې ادا کی ارکان هغه يقدر على ادائها چې دې په دای په ادا کول باندې قدرت وي فالمريض الذي لا يستطيع ان يصلي قائما بس هغه مریض چې طاقت نه لري چې په درېدو باندې وږي يصلي قاعدا بركوع وسجود نو دې بناسته باندې مونږ کې او رکوع او سجدي دې پکې وږي یعنی رکوع او سجدي دې پکې وږي او مونږ دې بناسته باندې کوي والمريض الذي او هغه مریض يتعثر عليه القيام چې ګران وي بابا باندې ودرېدل لألم شديد د سخت درد تکلیف د وجنه يصلي قاعدا نو دې بناسته باندې مونږ کوي او برکوع وسجود رکوع او سجدي به پکې واشه به نه رکوع سجدي به پکې دا رکوع سجدي نه بغیر مونږ کېږي کلا يصلي قاعدا دغه نه بناسته باندې مونږ کولای شي اذا خشيه حدوث مرض کله چې دې یریږي د مرض دراتلونه
انده وي کوتري دما نو مرز به می سیوا شي یا به مرز سیندا براته ولګي با پوه شو به معنی نو بیا دې پناست مونږ کوي اویس بیا دې مرز دنیا د مرز زیاتې دو د مرز زیاتې دو یې وسري چې ډاکټر وته ویلي کپا ولاړه باندې مونږ کې مشل ورته کې برابرېږي او کا پناست باندې کې نو بدبور ورته کې برابرېږي نو دې په ولاړه باندې کې پناست دي کوي او التاخير فی الشفاء یادتا تاخير وی په شفا کې مطلب دا کنه چې په شفا کې دې شفا د مؤخر کې لکه ماته سوې چې کومونس کوي جو پلس روزو کې او کوم نه کوي جو پشل روزو کې کومونس کوي جو بیا پشل روزو کې برابرۍ کې پولاړه باندې او پناس دی باندې کې نو په 500 روزو کې پناس دی کوي اذا صلى قائما کله دې موږ کې پولاړه لکه پوه شو به باندې کو چې کله د مرز یې نه کړه ته ټول کارونه کوي او موږ نه پناس ته کوي بیا صحیح نه ده هغه ماته صابر او ویلو په سبق کې وکذا يصلي قاعدا او دا غرنګ موږ دې کې پناست باندې اذا عجز عن الركوع والسجود او عن احدهما چکه دې عاجز وي د رکوع نه یا د سجدې نه یا د دوانو کې دی یو نه یعنی رکوع سجده نشي کولای بیا دې موږ پناست باندې کوي رکوع د نشه کړه کې سجدې د نشه کړه کې جو پناست باندې کوي او یو اد رکوع او سجود او رکوع سجدې باندې کوي بالایماء په رکوع په سجدې سره په اشاره سره بالایماء په اشاره سره من يركع ويسجد بالإيماء هغه څوک چې رکوع کوي او سجدي کوي په اشاره سره يجعل إيماءه للسجود نو ګرځي به اشاره خپل د سجدو لپاره اخفض من إيمائه للركوع کته د اشاره کولو د نه د رکوع لپاره یعنی کم کچ په اشاره باندې مونږ کوي اشاره باندې مونږ کوي اشاره د بوتو اشاره باندې کیږي د سترګو په اشاره باندې کیږي خو دې وخت کې کیږي با نو د رکوع لپاره بلغ کته کیږي او د سجدي لپاره اشاره دې کوي هغه به د رکوع نه وخت کوي واښو به معنی لکه رکوع لپاره بس بلغ کته کیږي سجدي لپاره بلغ ډیر کته کیږي واښو نو دا خبره کوي چې من يركع ويسجد بالإيماء څوک چې رکوع سجده کوي پس سره په اشاره سره يجعل إيماءه للسجود نو دې ګرځي له اشاره خپل د سجدي لپاره اخفض خطا من إيمائه للركوع دا ركوع دا إشارينا إذا قبوشوي وإن لم يجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع لا تصح صلاته وإذا سجدين إشارة دا خطنا دا ركوع دا إشارينا نبي هذا منسيكي يعني ركوع دا إشاراتنا نباي قدر قطشو او سجدي دا بإشارة لق قطشو دا منسيكي د رکوع په سجدو کې به فرق کې لکه په رکوع کې به لخ کته کې او په سجده کې به ډېر کته کې ان لم يجعل ایماءه للسجود کچته دا ونه ګرځول اشاره پر د سجدو لپاره اخفض کته من ایمائه للركوع د رکوع د اشاره نه نو لا تصح صلاته د نمون سکی ولا يجوز او جائز نه ان يرفع شيئا الى وجهه يسجد عليه چې خپل مختص شی اوچت کې چې دی پای باندې سجده وکي هغه دا دغه والا چې کنه په ځان باندې شی اوچت کې سجده کوي یاره دغه والا کم چې د کرسو باندې کوي ځان دې راځي کې خو لري نه دا راکته کول چې ځان ته شی اوچت کې پای باندې سجده ولګي یاره زمکه نه سره واغله سجده په ولګي نه دا نسی بلکې د سجدي لپاره وخت کېږي با څومره وخت کېږي چې څومره د رکوع لپاره کېږي راځي نه وخت کېږي نو چې کوم داسې بیماری کنه چې هغه پکې نستو باندې نشي کولای نه پزماګه باندې پکې نستو باندې نشي کولای او نه پړتل باندې کولای شي او نه چې دا په قاعده په شکل باندې کولای شي او هغه بالکل لګمري او د دغه نه علاوه په بل د یو هیڅ یو طریقه باندې نشي کولای جو بیا په سیدو په کرسي باندې کوي خو قانوني طریقو باندې کولای شو لکه عام طور باندې کوم کدي کنه نو دا فیشن ته خلک جوړ کړي دي چې لکه د دنیا ټول کارونه کوي د کور نه پیاده راشي او دا کورنه چې دی راغی جمعه ته پیاده راغی ایا په خپل راغی یا چاره وستو نو دی غودونه دی چې لکه دی خډاړه واله شي کنه دی کیږي نه لړ دی وي خپې دی وغځي او موږ دې کوي ځان او کله سیم دې شو کوله نو بیا دې په کورسې باندې کې بیا سن روان دي لکه پوښو خو کنور د گزاره کېدله او سیم منځله کورسې ته غوتو نو بیا سین دي نه ان عجز المريض عن الجلوس دا وای کچته مریض د کیناستونه عاجز شو که مریض د کیناستونه لکه عام طور باندې څنګه منګ کینو کنه لکه په قاعده باندې یا په پړتل باندې د دین معجز ده نو درېمه طریقه به سره چې صلی مستلقیا علی ظهره دبا سملی په خپل ملا باندې یعنی نیغ به سملی ورجلاه نحو القبلة او خپې قبلي طرف ته وينسب ركبتيه
او خپل د زنګونان چې دا به ودري يرفع راسه على وساده او خپل سر به اوچت به خپل سر په بالغ باندې ليسير وجهه نحو القبلة چې دا مخ قبله طرف ته راوګرځي يؤدي الركوع والسجود بالايماء او رکوع سیدی بکې په ایما سره د څه بکې په دې طریقه باندې د څه بشي د څه او دا سر بلګ راوچت کې چې قبله طرف ته اثر برابر شي بیا به د سیدی او د رکوع لپاره به د سیدی او د رکوع لپاره به اشاره وکړي اشاره به څنګه نه اوس وي پوښمن نو چې عام طور باندې کم کې ناستل لیکنه چې بدی کې ناستلو باندې نه شو کوله د په سملا سو باندې مونږ کوي پوښوي خو مونږ پر قودل جندا پکې نشته و ان عجز المريض عن الجلوس چې دې مریض عاجز شو د کې ناستلو نه یعنی د شي بیماری باندې من لګیدل و چې کې ناسته نه شو پکې الله دې مو سره ډېر بیماری نه دي چې دې پکې نشي کې ناسته نو صلى مستلقيا على ظهره نو دې مونږ کې په داسې حال کې چې دې په پروتي په خپل املا مستلقي نه په املا به بس مګي اده پروتي ورجلاه نحو القبلة غاړه په وسط او ګرځي قبله طرف ته وينسب ركبتيه او زنګونان په خپل ودري يرفع راسه على وسادة او خپل سربر او چت کې په بالغ باندې وساده څه ته وایي بالغ ته ليصير وجهه نحو القبلة چې دنا مخ چرته راوګرځي ويؤدي الركوع والسجود بالايماء او رکوع سجده به پس سره اوس کله دې سلا الله وکنه چې لکه چې بیمارو چې رکوع سجده لپاره اشاره هم نشو کولای جو بیا دې مونږ نه کوي صحیح ده بیا دې مکلف نه دی ها فلا يجوز دغه رنګ جائز دي ان عجز عن الجلوس کچره دې عاجز وي د کې راستونه اي يصلي على جنبه نو پړډه باندې دسملی او پړډه باندې دې مونږ وږي خو يؤدي الركوع والسجود بالايماء رکوع سجده بکې په ایما سره انما ينوب الاماء بشکه ګرځي اشاره قائم مقام د رکوع د سجدو اذا كان بالراس کله چې په سر سره وي لکه چې ما کو چې دا اشاره بکې کنه د رکوع د سجدو لپاره به اشاره کوي نو اشاره مطلب دا چې په سر سره اشاره بکې لکه رکوع لپاره لږ سره قدا کول او سجدو لپاره لږ ډیر سره قدا کول و اما اذا كان الاماء بالعين وکچره دا اشاره پسترګ سره وي او بالحاجب یا پر ورجو سره وي او بالقلب یا پسله سره وي فلا تصح صلاه النبي موږ رسي الکه چې سترګې قدا کوله برا کوله یا ورجو قدا کوله برا کوله نو بری باندې کې یا وسلام باندې پوښوي او ما چې کوم طریقه لل لګره نو هغه ما په ګوتو باندې چې ګوتو به قدا کوله په دې باندې دا ته نو په کتاب کې دا کوم نشته دا ضرورت کوم نشته خدای خبر چې بابا دا څه نه ذکرو نو دا په ګوتو باندې مونږ نه دا اشاره چې په کوم ځای کې دا نو د سر اشاره ته مراد ده سر اشاره الکه پوښوي باندې معنی یا اذا عجز المريض کله چې عاجز شي مریض عن ان يصلي الايماء بالراس د سر باندې د اشاره کولونه چې د په سر باندې اشاره باندې موږ کې دا غیر معجزه ده نو اخرت عنه صلاه يوم وليله نو مؤخر بکله چې دنه لويش په ورځ منځونه فيقضيها دی ولای قضا راوړي بعد ما قدر على قضائها رسول نه چې د پر قضا باندې قدرت حاصل کو یعنی چې کله د بیا وجودي برابر شو او د صرف په دغه باندې مونږ کولای شو پر اشارو باندې نوم مونږ کوي وما زاد عليها سقطت عنه ا د پنځه ورځې او شپږ ورځې لکه د شپږ مونږونه چې سیوا شو یې شپه ورځ مونږونه سیوا شو ا دې بیا هم نشو کېره نو بیا ساقط دې بیا قضا نه راوړي پوه شو به معنی مطلب دا دی چې یو مشر سړی دی زنانه هغه دومره بیمار شوله چې نه د شپږ مونږونه سیوا مونږونه قضا شول ها او د وجود کې طاقت نه و چې د مونږ کولای شوې نو بس د معاف ته بیا پوه شو به معنی او کا دغه وو طاقت وو مطلب لکه اپریشن کړو او بیا مونږ نه ساکت د مونږ دغه شو قضا شو نو وروسته بیا جوړ شو بیا د قضا چننده دراوړي یا کا مشرق سره لري د قضا کراوړي شو جوړا جوړي کنه بیا وصیت پکې چې رمضان نو موزونه قضا شوې دي دا راوړي من طرأ عليه الجنون پچا باندې چې لیونتوب راغی او الاغماء یا به بوشي راغله واستمر الاغماء والجنون الى اكثر من 5 صلوات او بیا دلاله لیونتوب یا دلاله نشوا وا همیشه چې دا زیاده شو د 5 منځونه نو سقطت عنه تلك الصلوات نو دا منځونه ته بیا ساقط شو لګیدای دا قضا نه راوړي هغه پوه شو به معنی من طرأ عليه الجنون پچا باندې چې لیونتوب راغی
او الاغماء یا بهوشي راغله واستمر الاغماء والجنون او دغه بهوشي او لیونتو ورسېدو پنځو منځونو ته یا او اقل من یا پنځو نورست کم نو قضا صلواته بعد ما افاقه نو دې چې کله جوړ شي د خپل منځونو قضا دی راوړي لکه پوه شوئ نو پنځه منځونه شپه پنځه منځونه سیوا نو بیا به باندې دا ساقط شول نه دی قضا نه راوړي او پنځه منځونه کوم نو بیا قضا راوړي من افتتح صلاته قائما چې مون شروع کو په ولاړه باندې مون شروع کو ثم عجز عن القيام بیا دې عاجز شو د قیام نه په مانځ کې بسر کړ دې دو یا تکلیف ورته یا بل څه وجوا نو صلی قائما پر اسمه مسکی اذا كان قادر القعود وکله چې په ناس ته باندې قادر وي واذا لم يكن وان لم يكن قادرا على القعود او کده قادر نه پکې ناسو باندې يصلى مستلقيا بالامام سلم لي پسم لا ستوري مسکه په اشاره سره ولکه موږ بری قودل چې ریګان دا په اسلام کې نشته نه په هیڅ حال کې موږ بری قودل چې دا نشته نه الله دې موږ معاف کړي په مدرسو کې ځانې پنځمه درجه شپږمه درجه مونږونه چې نه کوي د سره موږ نه کوي ها او دا ډېر غټ کم نصیبی ده دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای د بندا او د کفر په منځ کې فرق راوستون کې چې نه هغه مونږ ده نو کله په ولاړ نشي کوله پناه سره کې پناه سره په پلاس لري کوي هم اوس پر خودل په اسلام کې نشته